الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا بإذن الله وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم عليه السلام وبشارة أخي عيسى عليه السلام أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف په شوق سره وایي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك. حضراتو ټول اول خو معذرت دا زه دولسنی مې راځم ما ویلو دولسنی ته بیان ته راځم خو بیګا پرون د ختم نبوت هغه اجتماع وه چناب نګر کې نو موږ تقریبا بیګا ټوله شپه اول د شپې کانفرنس و بیا شپې اخیري سکم سفر شروع او دې د وجې زه لیټ شو خو راځم به هم اکه دولسنی مې موږ تیر شوي بیان کې د دو جهان سردار د آقای نامدار د محمد مصطفیٰ صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت د مکی دور هغه دویمه عیسا هغه ختمه کړې وه او بلکې درېیمه عیسا کې هم موږ څه خبرې کړې وې د نبی علیه السلام د نبوت په 10 کال باندې چې کله نبی علیہ السلام طائف ته یا هجرت کو او د هغې د راتلو نه پس د هغې نه مخکې په 10 کال کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بی بی خدیجة الکبری هغه وفات شو ابو طالب سے وفات شو بیا نبی علیہ السلام هجرت کو او لاړ طائف ته طائف په طرف خو طائف کې هم په نبی علیہ السلام باندې ډېر ظلمونه وشو بیا هغه واپس راتلو واقعات او د جناتو ته د دعوت ورکولو واقع هغه ټوله ما عرض کړې وه د نبوت په 11 کال باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت او د دنیا د تاریخ یو عظیم واقعه شوې ده
او دی واقعی تا واقعه د اسراء او واقعه د معراج وی. نبی علیہ السلام معنی چې ډیر ظلمونه وشو، ډیر تکلیفونه ورکړل. نو څنګه چې د هر تکلیف نه پس الله تعالی خوشحالی راولي، د هر تیارې نه پس رڼا وي، د هر شپې نه پس سحر وي، دغه رنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې دا کوم تکالیف رالل، غمونه رالل، نو الله تعالی رسول الله ته یو عظیمه نعمت او خوشحالی هغه نصیب کا. او هغه خوشحالی هغه د معراج سفرو، چې د معراج سفر خو زه ډېر تفصیل سره به ونه وایم. اوس ما دې نه مخکې په رجب کې په معراج باندې تفصیلي بیان کړی دی، خو څه ناڅه خبرې به دي زه وکړم. نبی علیہ السلام د معراج ډیر مقاصدو، یو غټ مقصد پکې داو چې دا تیر شوي کم تکلیفونه او غمونه دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې، چې دا معراج د هغې دپاره مرهم وګرځي، او آینده چې کوم مشکلات او حالات رسول الله ته راځي او هغې دپاره د نبی علیہ السلام زړه هغه مضبوط وي، هغه طاقت پکې موجود وي. نبی علیہ السلام د خپل تره لور حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی حضرت علی سے خور وا، تاغی پکور کی ادو. ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کور دی وقت کے حرم کے دی غاڑے تب باب عبدالعزیز دے، باب عبدالعزیز معنی چې سړی را دن نشي او خانه کعبه دستا مخی او دا غینه الټه غاړې ته یو څو قدمه مخکې ورشن دغلته مخکې هغه دی کې یو برجای و په هغې باندې هغوی څه علامات کړو چې د هغې پته لګېده چې دا د معراج ځای دی. خو بیا به خلک هلته وایي تلل، د هغې نه به جمع کېدل، هغه باندې به لوی هجوم و، د هغې علامت ختم کو، اوس چاته پته نه لګي، خو هم دقه ځای دی. نبی علیہ السلام د ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ پکور کی ادو، جبرائیل علیہ السلام راغے نور پرختی دی وسره، نبی علیہ السلام پاسو چې پاسو نو رایوست ختیم تا حتیم خانه کعبه سره او کلاو ځای چې پاتې شوی دی، دیوال ته چاپیری او دغلته د نبی علیہ السلام شک صدر مشو، څنګه چې ما دې نه مخکې ویلو چې د نبی علیہ السلام یو شک صدر دا چې کله د حلیمي وي په کور کې وشی او چې بیا کله ځوانۍ ته جوښ شو، یو دغه ټیم شو شک صدر وشو. او د هغې نه پس د بوراک سورلی وه، رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې باندې کینو. اوس ختیم ته خانه کعبې ته یې راوستو، ولې د هغه ځای دی ان اول بیت وضع للناس للذي ببکة مبارکه، د دنیا د ټول نه ابتدایي ځای هغه، د ټول نه انتهایی ځای، انتها چې هغې نه پس پته نه لګي، هر څه منتهي دي، هغې پورې په سفر کوي. نو دا اول شو، دا آخر شو.
او د کائنات د ټول نه لوی سفر پې کوي. نبی علیہ السلام چې روان کو انو مدینه پاک باندې چې تېرېدل نو دغلته نبی علیہ السلام کوس کو او جبرائیل علیہ السلام ورته وی یا رسول الله او دا غځای دی چې تاسو به خپل قوم را شړي، تاسو به راوباسي او تاسو به دې ځای کې چې دی نو هجرت به دې ځای ته تاسو کوي، تاسو ځای د هجرت دی. نبی علیہ السلام وی ښه دال دا رسول الله 2 رکعاته موضوع کو بیا چې روان که مخ کی زی آنو وادی سینا آغا ځای کې چې دی چې کم ځای کې د موسی علیہ السلام الله سره کلام شو الته کوس کو الته 2 رکعاته وکړل. بیا د شعیب علیہ السلام وادی مینس کې راتله الته کوس کو. بیا بیت اللحم چې مولد د موسی علیہ السلام د الته کوس کو عیسی علیہ السلام او بیا بیت المقدس ته بوتلو چې الته ټولو انبیاء کرامو د نبی علیہ السلام انتظار کولو. په لاره باندې بدی سفر کې نبی علیہ السلام ناشنا مناظر لیدلی دي. یو چې رسول الله تېرېده حدیث کې راځي نبی علیہ السلام وی زه د موسی علیہ السلام په قبر تېرېدم. موسی علیہ السلام په خپل قبر کې مسکولو. بعض سادگان خلق دا مشهور صحیح حدیث ته بعض سادگان خلق اغیی سا عقائدو کے سنور نظریات وی نا اغیی دا سے آیاتونو یا حدیثو کے ناشنا خبر کا انکار تکے العیاذ باللہ. ہو اغیی وی چا اللہ غوی جی وعبد ربک حتی یأتیک الیقین د مرګ پوری عبادت کا وانو موسی علیہ السلام خو جو عبادت کی دا خو د مرګ نه پس ده منگو دا اللہ بندگانو. اللہ تعالی پا قرآن مجید کی دا جنتیانو صفت ذکر کی یو بل سر ملاوی کی سلام قولا من رب الرحیم بیا وہی سلام طبتم بما صبرتم. اس دا ټول سیزونه یا سبحان اللہ الحمد دا وی دا ذکر نه ده سلام عبادت نه دا ټول عبادت ته جنتیان به کوي. حالانکه په جنت کې خو الته د مکلف والی عبادت نشته ده. دا موسی علیہ السلام چې کوم مسکی دا د مکلف والی مزنه ده دا څنګه چې جنتیان به دا سلامونه یا ذکر کوي د پار د لذت او دا موسی علیہ السلام دا کئی دا دا پار دا لذت. وہی بابا جی رحمت اللہ علیہ اللہ دے مرکز منور معطر کی وہی طالبان تبیو جی طالبانو دا قرآن دا سے عاشقو وہی جب اللہ دا درخواست کم چھ اللہ ما تا قرآن مجید را کے و ما تا اکا طالبان را کے جدو تا قرآن درس کو نو دا ډیر شیزونه مقصد دا دا لذت د پاره. علا کل حال بیا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تېرېدو یو کړیسه بوډا وه او میک اپ او ځانې ډول سنگار یې کړ او کالی په ځانه چوریو. رسول الله تعالی او سلام وکړو چې سلام وکړو
نبی علیہ السلام ورته التفات نه کو چې مخکې تیر شو. نبی علیہ السلام جبرائیل ته جبرائیل لاسو کو یا رسول الله دا دنیا وا الله تعالی ته مصور کړي وا او که تاسو سره خبرې کړې وي نو ټوله دنیا ټول امت دا وجه په دنیا باندې پروتو. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مخکې تیر شو سوي ویني چې څه خلق دي او هغه مخې ته ګندا او حبیس خوراک پروت دی او بل غاړې ته صفا او پاک خوراک پروت دی. هغه هغه بدبو او ساق خوراکونو باندې لګیا دي هغه کوي او هغه پاک سیسونه چې کوم دي هغې ته التفات نه کوي. نبی علیہ السلام تپوس وکړو جبریل دا څوک دي؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کوي یا رسول الله او دا هغه خلق ته چې د دوی حلال له خواهش پوره کولو ځای شته خو دوی حلال ته التفات نه کوي او دوی په حرامو باندې سر دي. بیا چې نبی علیہ السلام لم وخت کې تیر شو څه خلق ویني چې هغوی سره یو آله ده داسې لور غوندې او په هغې ورته واخکي کټ کوي شونډې ورته کټ کوي. نبی علیہ السلام عرض وکړو یا جبریل دا څوک دي؟ نبی علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام عرض کوي یا رسول الله دا خلق دا چې کوم شونډې کټ کوي نو دا بے عمل واعظان دي چې په خپل علم عمل نه کوي خلکو ته کیسې او مسئلې خو کوي العیاذ بالله خپل په عمل نه کوي. بیا څوک ویني چې هغه د انسان په غوښو باندې لګیا دی د انسان غوښې خوري. جبرائیل علیہ السلام یا رسول الله دا چې دی نو هغه خلق دي چې د مسلمان رور غیبت کوي. بیا نبی علیہ السلام تا سالور پیاله مخې تکړې شوې یو کې ګبینو یو کې پایو یو کې شرابو یو کې اوبو. نبی علیہ السلام هغه د پایو پیاله هغه واغسته. بیا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم بیت المقدس ته رالو او دغه ټیم کې داود چې څنګه بیت المقدس آباد دی دا خو د ترک یو امام دی باچا دی دا خو هغه آباد کړی دی او دغه ټیم کې بیت المقدس آباد نو دا خو تیتوس باچا روان کړو تشه ځمکه پرته وه هوار شاړ میدان و او د عیسایانو په نیز باندې هم بیت المقدس د هغوی په نیز د عظمت ځای نو د هغوی په نیز باندې القدس علاقه هغه چې د معظم وه. دا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله فتح وکړه په 18مه هجرای کې نو بیا مې بیت المقدس دغلته جماعت جوړ. علا کل حال غزان له جدا تاریخ دی هغې باندې زه نظم خو نبی علیہ السلام چې دغلته راغې او دا ځای په ځای باندې هر ځای رسول الله 2 رکعاته نفل وکړل. حکیم الامت
مجدد ملت شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب نشر الطیب فی ذکر الحبیب پائی کہ حضرت فرمائی جی دین دا معلومی گی چی متبرک دا برکت والا ځای نو پائی کہ سڑے که 2 رکعت لمونځ کوي دا مستحب دا پکار دا خو دا نه دا ګوره زمون خلق کله یو ځای د برکت سیدی یادغی نو دی پکې بیا څه نور څه شروع کی نه نور د ځان نه غلط عقاید دغه نه دی پکار علا کل حال رسول الله چراغ دا ټول پیغمبران دا بیت المقدس کی موجود او رسول الله صلی الله علیه وسلم آغل تا پا آغا مجلس کی رسول اللہ پس اغی موزو کو موزی چھو کو پدی کیوں یو بعض حضرات زمان دا پاکستان دے کے خو بلا فتنی دی یو فتنہ پدی کی اغی تا سلفیان او غیر مقلدین ہوئی او چې دای امامان نه مني اجتهاد نه مني او د دین د ډېرې لوی سینه انکار کوي هغه وای دا موږ چې موږ کوو په دې موږ کې منګه امام قرات کوي تلاوت کوي تاسو ورپسې موږ ورپسې شاته غلي ولاړ یو نه هغه وای چې نه که مقتدي هغه شاته په موږ کې فاتحه ونه وي نو د سر نه موز نه کېږي دا غیر مقلدین وي موږ ورته وو او والعیاذ بالله څه نور څه نسبت کوي ډېرې غلطې خبرې کوي موږ ورته وو ګوره په دنیا کې د ټول نه افضل او اوچت موز چې کوم شوی دی هغه موز دی چې کوم په بیت المقدس کې شوی دی ولی ګوره د موز یو طریقه هغه ده چې پاغي کې امام دام امتی دی او مقتدیان دام امتیان دی لکه مونږ تاسو دویم درجی والا هغه موز دی چې امام هغه پیغمبر دی او مقتدیان دا امتیان دی دا د دویم درجی موز دی او د دریم درجی هغه موز دی چې پاغي کې امام هم پیغمبر دی او مقتدیانم پیغمبران دی دا ټول نه اوچت موز دی راشه په کوم موز کې چې امام پیغمبر دی او مقتدیانم پیغمبران دی په هغه کې مقتدیانو فاتحه ویلی و شاته امام پسی نو نیو ویلی زکه نو ویلی چې الله رسول الله ته وایي لقد آتیناک 7 من المثانی پیغمبر دا فاتحه خو ما تعالی درکړی دا خو ستا اعزاز دی نو نور پیغمبرانو ته فاتحه نه و میلاو دا خو په قرآن مجید کې موجود دی دا د رسول الله خصوصیت دی نو رسول الله مخکې فاتحه وي او شاته هغه ورپسې ونه وي علا کل حال رسول الله دغلته چې کم دی نو پیغمبرانو ته موز ورکو چې موز ورکو او د دې نه پس دا سفر چې کم دی د خانه کعبې نه والی او د بیت المقدس پورې او دا بیت المقدس کې په امامت ځکه کوي چې نبی علیہ السلام ذو قبلتین هم دی په دنیا کې دا 2 قبلې پاتې شوي دي ټول برکات رسول الله ته الله نصیب کوي بیا نبی علیہ السلام د دې ځای نه روان شوی دی او د اسمانونو په سفر باندې بوتلی دی چې پړومبي اسمان ځي دروازه ټکوي جبرائیل امین دروازه ټکوي بر اسمان نه آواز راځي من سوکې جبریل ومن معک تا سره څوک دي محمد صلی الله علیه وسلم پخپل تلې کلی گلې شوی
نه الله جانب نه لیږلی شوی دروازه کولاویږي مرحبا ویلکم ورته وی سلامونه ورته وی بابن الصالح په یو ځي ړومبي اسمان دروازه کولاو شوه او بابا آدم علیه السلام هغه سره ملاقات کیږي بعض علماء لیکلی دي دا و اسمانونو کې و پیغمبران دي سره ملاقات شوی دی په ړومبي اسمان کې آدم علیه السلام دی په دویم کې هغې کې چې دی نو عیسی علیه السلام دی په دریم کې او دا یوسف علیہ السلام دے بیا چې دی نو هارون علیہ السلام دے موسیٰ علیہ السلام دے ابراہیم علیہ السلام دے هغوی وایي چې دا ترتیب چې الله یې خیر دی کې یو لوی راز دی په دې کې یو لوی سبق و هغه څیز دپاره چې کوم رسول الله ته په مستقبل کې راتلونکی و وایي ړومبي اسمان کې بابا آدم علیہ السلام سره ملاقات شو بابا آدم علیہ السلام داغه پیغمبرو یو خود ټول مخلوقات پلار دی او دویم شیطان او دشمن د شیطان او هغه د جنت نو باسل دی داغه د مسکن داغه د اوسېدو د ځای نه او باسو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دې کې دا اشاره وا چې په مستقبل کې وا ستا حلق هغه به م راپاسي او هغه به تا وباسي د کور کلي نه په دویم اسمان کی ملاقات کی عیسیٰ علیہ السلام سرا عیسیٰ علیہ السلام تی یہودیانو خلاف تور راغستی با دا ورتوی تبم دی یہودیانو خلاف تور چلے پدریم اسمان کی یوسف علیہ السلام سره ملاقات کیگی یوسف علیہ السلام دا ملاقات کہ سر داو یوسف علیہ السلام کلا دیرونو اگا کوئی تا لڑا کو بیا آخرہ کے باچا شو نشا غرونو و تا مخ ترالل نورتیوی لا تسریب علیکم اليوم پتاسو معنی ننج کم دے آنسو اعتراض او پتاسو معنی سزا یا تاسو ته تکلیف نه نشته د زمانه طرف نه ما پی ټول بیا په څلورم اسمان کې ادریس علیه السلام سره ملاقات کیږي ادریس علیه السلام دا هغه پیغمبرو چا چې د ټول لړومبه د خط د لیکلو آغاز کړو دې ته اشاره وا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبم د دین پرچار دا په خط سره کې تب دی باچاہان ته خطوط لے کے او ستا امت پدې کې به دین چې دی انو دا په کلم سره دا به محفوظ کیږي او ستا امت کې به خدای داسې خلق پیدا کوي چې هغه به په لکونو صفحې دا په خپل لاس باندې لیکي او بیا د هغې نه پس مخکزی انو هارون علیہ السلام سرا چې دن اغا ملاقات کی علتا جی موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام ماوی نو عیسیٰ علیہ السلام آغا پیغمبرو چې یهودیانو ډیر مخالفت کړو ان رسول الله ته وایي چې ستابم یهودیان مخالفت کوي او هارون علیہ السلام آغاو چې کله د دې امت کې موسی علیہ السلام لاړو د شرک شروع وکړ هارون علیہ السلام ورپسې توره راوچته کړه او بیا د هارون علیہ السلام په لاس باندې هغه خلق هغه قتل کړي شوي دي او دغه پیغام رسول الله ته چې ستا امت او دا بچی دا به هم د هغې خلاف او دا به جهاد کوي
بیا پشپاگم آسمان کی دا موسیٰ علیہ السلام سره ملاقات کیگی. موسیٰ علیہ السلام مقابلہ دا بنی اسرائیل سره کپتیان سره سرمایہ سره ظالم باچا حکمران وقت هغه سره دا مقابله وا انو دا دیک اشاره وا و چې ستا امت کې به هم ستا مقابله به هم ستا دین ته به په مقابله کې هم څوک راوځي او سرمایه دار سړی به راوځي هغه سرمایه دار چې د هغه په زړه کې د الله یره ني او دی به د دین په مقابله کې راوځي. ستا په امت کې هم مسلط حکمرانان او دا به د دین مخالفت کوي. تاسو تاریخ وګورئ ډک ته د دې او ستا هلته حامانو صنعتکار سړی کارون صنعتکار حامان صنعتکار هم او مالدار هم انستا سرمایہ دار کارخانه صنعتکار او دا خلق او دا بچ دے ان چې د الله یې رب کینی دا به د دین مقابله ته راوځي. او په آخري اسمان کې ملاقات دا ابراهیم علیه السلام سره کیږي او په هغې کې ابراهیم علیه السلام آغا شخصیت او آغا پیغمبرو چې تمام دنیا ته هغه توحید دا بالکل واضح کړی دی او تب هم په تمام دنیا کې د توحید د ملت حنیف فرچار کې او دا پیغمبرانو سره چې ملاو شو او بیا د هغې نه بره ځي بیا بره چې کوم دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه جبرائیل امین پاتې کیږي بره د هغه رینج نه چلیږي نشي تللی بیا بره تللی دی بیا خلق وای نبی علیہ السلام سره ملاقات شوه دی نه دی شوه الله سره ملاقات د رسول الله شوه دی نه دی شوه انو او زمونږ ډیره کابر وای او شوه دی مولانا بیلیګر صاحب الله د مرکز منوره محتر کی انو په باباجي باندې ما څه لیکل کړو نو هغې باندې هغې تقریض لیکلو او زه ورته لاړم انو ما ته پکې دا واقعه ووې وای باباجي رحمت الله علیه سره زه تللی نو ما دې تپوس وکړه جی رسول الله د الله دیدار کړی دی ما آو باباجي وی آو ما ولی دلیل جی څه دی مولانا بیلیګر صاحب نورې خبرې پرېږده چې تا ته زه سوال جواب وکړم چې ته ما سره د پېښور نه راشه او ته ماله د پېښور نه راشې دلته زما کور ته زما ځای ته زه دې په خپله راوغواړم او زه تا سره ملاقات ونه کړم دا ته ټیک ګڼې دا به د مروت خلاف نی ما چې نو چې الله غوښتی او زه سره ملاقات به نی کړی او باقي چې دا کوم خلک وایي چې ملاقات د رسول الله نه دی شوی نو ګوره اخو په مخ د په ځمکه باندې چې هغه الله موسی علیه السلام ته وایي لن تراني ته ما نشي لیدی او خو هله چې انسان په ځمکه باندې په دې کیفیت سره وي نو الله به څنګه ویني او رسول الله خو الله تعالی په ځمکه نه دی لیدلی بر اسمانونو کې لیدلی دی او موږ تاسو له دې الله تعالی ژوند راکړي چې کله موږ مړه شو او موږ خدای ټول جنت ته بوځي نو موږ تاسو به هلته د الله دیدار کوو که نه به کوو نو چې موږ تاسو د ځمکې نه بره ورشو جنت ته موږ دیدار کولی شو چې رسول الله د ځمکې نه بره لاړ نو هغې دیدار نشي کولی دا چې کومه منه راغله دا خو په ځمکه باندې ته نشي لیدی لن تراني کې نو رسول الله خو په ځمکه نه دی لیدلی رسول الله خو په بره جنتونو اسمانونو په بره احوالو کې د الله دیدار کړی دی علا کل حال په دغه ملاقات کې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله جل شانه هغه د پنځو منځونو دا تحفه ورکړه او دا راته ماتې هغه بل بیان کې ویلو چې دا پنځه دا پنځوس او بل چې دی نو آیات الکرسی دا د سوره بقرې اخیری آیاتونه
او دای ورته ورکړل. او دریم چې کوم دی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا چې دنو حکم ملاو شو چې ستا په امت کې او کب سړی ځان د شرک نه ساتي دی، شرک نه کوي، زه به د بخښنه کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې واپس رالو انو د خدای شان د ټول نړومبې ورته مخې ته د ابو جهل ورغی. انو ابو جهل ورته وی څنګه څه نوي تازه نشته دی؟ رسول الله ورته وی زه خو بیګا بیت المقدس ته تلیم او بیا د هغې نه بر اسمانونو ته تلیم. اوس ګوره کله کله خدای د یو فاجر او د یو کافر سړي نه هم یو کار علي. اوس که رسول الله دغسې خلکو ته وي چې هلکه زه اسمانونو ته تلم دې ځای ته تلم نو څوک نه راجمع کېدل. او هغه تاسو ما ته وي رسول الله خو خلکو په دغه حالاتو کې کور ته هم نه پرېښوده نو څوک نه راجمع کېدل د رسول الله په اواز باندې. خو الله څه وکړل؟ ابو جهل یې وله نغاره کو. انو ابو جهل تیاره جلسه جوړه کړه چې اواز یې وکړ نو ټول خلک راجمع شو. اچھا ټول خلک راجمع شو وایي زه اوس د دی په مخ کې ووایا. او د ابو جهل مقصد دا و او چې دی به د رسول الله پورې ټوکي وکړي. دا خو بلکل د لیونتوب خبره ده چې یو میاشت سفر او بیا د اسمانونو سفر دا څومره ډېر سفر دی دا په یو شپه کې کېږي. علا کل حال چې دی ټول راجمع شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ته دا خبره وکړه. او علما لیکي دې کې هم دا راز و دا معراج دا د رسول الله په مدینه کې هم کېدی شو خو په مکه شریفه کې څه کوو چې په مکه شریفه کې کله کله سړی ګوره د یو سړي مرید شاګرد متقي دي نو خپل شیخ او پیر په هوا الوزوي وایي دی داسې دی او دی داسې دی. سړی هغه دی چې مخالفین یې ومني. نو بیا به خلکو وي چې په مدینه کې ټول د رسول الله معتقدین او صحابه یو هغه یې ځکه دا خبره بیانوي. نه دا په مکه کې که چې ټول دشمنان په هغه یې دا خبره ثابته کړه. نو رسول الله نه چې دی تپوس وکړو رسول الله وی آو زه تلیم په لاره باندې ستاسو پلانکی قافله په دقه ځای کې را روانه وه او د هغه اوښ سره دا چل شوی دی هلته دا چل شوی دی هلته او دا ټولې ورته ووي. نو هغه ورته وي یاره موږ به تا نه تپوس کوو ښه ته موږ ته دا ووایه په بیت المقدس کې چې دی نو سوره بینشونه دي او سوره کړکای دي او سوره دروازې دي. رسول الله وی چې دی د ما نه سوال کو په ما لږ هیبت راغی خدای ما ته خانه کعبه بیت المقدس راته مخامخ کو. چې دی به سوال کو ما به تپوس کو. ګوره اوس تاسو دلته مونځ له راځئ روزانه خو که زه تاسو ته ووایم چې په دې جومات کې دننه څو دروازې دي څو کړکای دي څو پکې دي تاسو ته به زه پته وي. رسول الله خو صرف یو ملاقات ته تللی و هر څه یې ووی بس هغه وي آو بھائی دا خبر هغه یې ومنله چې دا ټیک ته. او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مخکې ما عرض کړو چې دا د صدیق د لقب دی کې یو کول دا دی چې دا د دې ځای نه پروت یا خو د ټول نړومبې د نبي علیه السلام تصدیق ابوبکر صدیق کړو ځکه صدیق دی یا د دې خبرې د معراج د ټول اول تصدیق ابو جهل ورته وی خبرې ملګری خو دې الله نوې خبره یې پکې وکړه. د میاشتو سفر یادوي بېګا لږ ساعت کې مې ولیدی نبی علیہ ابوبکر صدیق سے وہی کھا گئی وہی بالکل ٹک وہی. علا کل حال او دا سفر وشو او په دغه وخت کې نبی علیہ السلام ته دا مزونه ملاو شو او دغه د سوره بقره آخري آیاتونه. دا وخت دا چې د سن نبوي او لسم کالو او دا رجب و تاریخ کم دی کې اختلاف شته. ورپسې شعبان رمضان شوال نه چې دی نو شوال ذوالقعده ما تا ورته ویلو چې په دې کې به عکاظ او ذوالمجاز او مجنه هغه میلې به لګېدې او رسول الله به په دې کې دعوتونو له پټ پټ ګرځېده. نو یو ځل په منا کې هلته یو ځای دی اوس هم هغه ځای هغې کې بیا د ترکو پخواني باچا رسول الله پسې
چې دنو تقریبا 1.5 کال پس یو باچا تیر شوی دی هغه په هغه ځای باندې جومات جوړ کړی دی او دا هغه ځای دی چې په دې باندې د مدینې خلکو سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم لومبی ملاقات شوی بیا چې دنو په دویم ځل ملاقات شو بیعت یې وکړه بیا په دریم ځل ملاقات شو بیعت یې وکړه مسجد بیعه ورته وایي اوس هم د غرونو په میانځ کې د راوته دی خلک ولې ځي هلته انو دغه مسجد بیعه دا ځای چې کوم دی دغلته رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د مدینې مبارکې 6 کسان سره رسول الله میلاو شو چې 6 کسانو سره میلاو شو ان رسول الله هغوی ته دعوت ورکړو هغه یو بل ته ګوري ولې دی خو چونکې مدینه کې پاتې کېدل مدینه کې خو د مخکې نه اهل کتاب یهودیان موجود او د یهودیانو نه به هغوی دا خبرې اورېدې چې نبي آخر الزمان پیدا دی او را روان دی لکه دې وخت یو سړی وایي که نه یاره وایي د حالات دا وایي چې حضرت مهدي پیدا دی انو دا خبرې څنګه چلیږي دغسې هغوی دا اورېدلي وو هغوی چې دا واورېد هغوی وي دا خو اک اخیر پیغمبر دی او بغیر د چوچران هغوی وي چې موږ د ټول اول پې ایمان راړو هغه 6 کسانو پې ایمان راړو بیا ورپسې په بل کال باندې دې 6 کسانو ځان سره چې کم دی نو 2 کسان نور راوستل او هغوی سره رسول الله دغلته ورغې او د شپې چې کوم دی نو دی ته چې دی نو بیعت ورکو دی ته بیعت اولا وی دا لومبی بیعت مدینې خلکو سره او دی وی چې یا رسول الله موږ سره تاسو یو معلم هلته ولیږئ چې هغه موږ ته د دین دعوت راکړي بیا حضرت مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنہ رسول الله دی سره کو هغه مدینې ته ولیږو او بیا هغه هلته مدینه کې د بل کال پورې یو کال کې خلکو ته دعوت ورکولو او پاغي کې د مدینې ډیر خلک لا رسول الله مدینې ته نو تللی چې د اسلام رڼاګانې هلته خورې شوې وي انو ډیر خلک مسلمانان شو بیا په دریم کال باندې د 72 کسان راغلیو او غیر رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت کو او بیا د هغې نه پس د مدینې هجرت ته ان شاء الله که ژوندي نو آینده بیان کې به وو واخر الدعوانا الحمد لله رب العالمین